حقوق العباد دا ډیر سخت دي کوئی په دې معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي وای صحابه غریب پیژنې وای او د الله رسول من لا مال له چا سره چې پیسې نه سره زر سپین زر نه کپلی ور سره نه بنگلی ور سره نه سورلی ور سره نه خدغه غریب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه 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 دنیا کې غریب نشته دنیا کې څوک غریب نه دی غریب د آخرت ډیر غریب دی فقیر د آخرت غټ فقیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورا یو سړی دی او په محشر کې به حاضر شي د حساب کتاب ته د میزان طلب ولګي د طول طلب ولګي د نیک او د بد د اعمال طلب ولګي دا به وزن کی څوک به ګټي څوک به بیلی دا سړی چې راشي د باندې عملونه دومره نیک عملونه به چې د غرونو عمره بخکاری دا سړی به خوشاله او خلک به ورته حیرانی چې دا خو کامیاب راغی سخت نیک عملونه ور سره دي دو غټلا پلان کیو غټلا کامیاب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صبر وکړئ دا نیک عملونه به د انبار پراتی بالکل به قبول شوي بالکل به الله پاک ته رسیدلی الله پاک به ورته وزن ورکړي یو سړی به راشي مسلمان د ګریوان نه به ونیسي ورته وایي تا زما غیبت کړی دی زه دې نه معاف کوما شابه زما غیبت دی ولې کړی دی شابه ما ته اوس نو الله به ورته حکم وکړي دته څه نیک عملونه ورکا د غیبت دپاره به الله پاک خپل لیمټ حد به مقرر کړی چې د دپاره به دومره ته نیکۍ نه ورکې ورکه ورته هغه به د ګریوان پرېږدي نیکۍ نه به ستا نه ورشي نیکۍ دې راکمې شولې بل به راشي وایي زه دې وژلی ما شابه زه دې قتل کړی ما سره به څه کې الله به ورته فرمایي صلح ور سره وکړه ابه ورته وایي صلح کومه خو دومره نیک عملونه راکړه الله به فرمایي ورکه ورته پاڼ دې کم شو که نه نیکۍ نیسۍ به کمې شولې بل به راشي ما ته دې څپېړه را کړې ده شابه ما ته ما سره م صلح وکړه نیکۍ نه به ده ته م ورکړي بل به راشي ما ته دې کنځل کړي بل به راشي زما دومره مال دې خوړلی دی بل به راشي زما ځمکه دې لاندې کړې ده الله اکبر څومره نیکۍ نه چې وي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي نه به لاړې شي ټولې نیکۍ نه به یې ختمې شي ولې دنیا کې دې توبه ایستې ده خو دا حقوق العباد دا تا پوریو دا د آخرت د قبر ته ځان سره راوړي ورشه ما پیتې ظالمه وغواړه